الله صلی الله علیه وسلم د غزوه موته واقعا په منبر باندې مبارک ناستو او صحابو ته په مسجد نبوي کې بیانول. الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی، هغه هر څه کولی شي. شرط چې په احادیثو کې داسې ناشنا واقعه ستاسو مخې ته راشي یا څوک بیان کړي، په زړه کې مو د هغې باره کې تردد او شک پیدا نه شي. که یو سړی په دې کیسو کې شک کوي نو دې پسې شاته دوه خرابې عقیدې دي. یو دا چې دی د الله جل شانه د وسیع قدرت منکر دی. د دې مطلب دا شو چې الیاذ بالله خدای داسې نشي کولی. او دویم دا چې دی د الله جل شانه افعال هغه محتاج ګڼي اسبابو ته، او د خدای کارونه اسبابو ته محتاج نه دي. قرآن پاک د الله کلام ځای په ځای دا ذکر کوي، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرے اور چاہے تو اس کو کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. دا کن دا تعبیر دے دا اللہ جل شانہ دا ارادینا، او الله جل شانه چې د کوم څه مبارک غواړي هغه وشي. انسان جوړول غواړي، پیدا کول غواړي، نو انسان پیدا شي. یو خار علاقه ورانول غواړي هغه ورانه شي، آبادول غواړي آباده شي. د الله جل شانه افعال هغه اسبابو ته محتاج نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر و. د شام او د مدینې منورې ډېره فاصله ده، او دا ټوله نقشه د هلته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې مخامخ وه. دې ته کشف ویلی کېږي، یا د کشف نه هم اعلی او بالا شی و چې ټوله فضا په منځ کې لرې شوي وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته هر څه ښکارېدل. که د یو نیک بنده سره په ژوند کې یا پس د مرګ نه د هغه په قبر کې الله جل شانه یو ناشنا معامله وکړي او خلک یې وویني، د دې انکار هم کول نه دي پکار، ځکه چې دا څوک کوي؟ الله کوي. دا هغه صاحب قبر نه کوي، دا خدای کوي. او دې ته کرامت ځکه وایي چې دا د هغه په اعزاز کې کوي خدای، چې دا نیک بنده دی زمونږه، نو د هغه نیکي د هغه کرامت عزت ته وایي، اعزاز. هغه خلکو باندې الله جل شانه واضحه کوي چې دا زموږ نیک بنده و، نو د هغه قبر ناشنا کار وشي. یا الله جل شانه د چا فاسق فاجر ملحد زندیق او کافر او مشرک سره د هغه د یو فعل په باره کې په قبر کې دی هغه یو داسې معامله وکړي چې د هغه په بېعزتۍ او په حتق باندې دلالت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس و، مخکې عیسائی و، بیا مسلمان شو، بیا عیسائی شو. په څه وجه عیسائی شو؟ دنیا د اغراضو دپاره. هغه خپل علاقې ته لاړو، وتښتېدو. هلته هغه مړ شو. چې مړ شو نو قبر کې ښخ کړو. چې شپه تېره شوه، سبا خلکو وکتل نو ځمکې غورځولی او بار د قبر نه پروت. نو هغه قوم یې وی مسلمانان صحابه کرام یاد کړل چې دا خلک وګوره چې کله د هغوی د مسلک نه واوړېدو نو اوس یې په قبر کې نه دی پرېښی، قبر یې سپړدی دی، دی رایستی دی. نو د هغې نه غرق قبر یې ورته وکنستو، بیا یې به کې ښخ کړو. نو چې شپه تېره شو نو په سبا بیا ځمکې رایستی دی، بیا یې دغسې وی، بیا یې په درېیم ځل بیا ښخ کړو.
په درېیم ځل بیا راویښتی و نو دوی پوه شول چې دا د خدای د طرف نه کېږي دا معامله جدا ده اوس ځمکه بېجان شی دی زما او ستا په نږدې الله جل شانو حکم چې هغې ته وشي په هغې کې شعور راشي هغه یو شی نه پرېږدي بهر ته یې راولي دا د هغه کس هتک د هغه بېعزتي او د هغه د بد عمل د وجې نه خدای پاک هغه ته ښیي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې په منبر ناست او مبارک ته د غزوه موتی حال داسې لیدو لکه د سترګو په وړاندې چې وي په فلانکې شهید شو بیا اوس فلانکې شهید شو بیا فلانکې شهید شو چې کله دا حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړل نو د حضرت جعفر رضی الله عنه ماشومان بچي وواړه هغه یتیمانان شول رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې کور ته لاړو نو ماشومانو رامنډې کړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره جوخ کړل او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سترګو کې اوښکې وې نو حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله عنها د حضرت جعفر طیار بی بی هغې تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو سترګې کې اوښکې دي وژاړئ ولې د جعفر او د هغه د ملګرو په باره کې څه خبر راغلی دی وی چې یو جعفر شهید شو دې موږ ته نمونه ده یو دا د مړي اهل و عیال د هغه بچو څخه تلل د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم د تعزیې د هغه سره تعزیت کول د هغې طریقه ده هغه کشران به ځان سره جوخ کې هغې ته به تسلي ورکې داسې خبرې چې هغې پې نورم خفه شي یا ته د هغې په سر باندې لاس ونه وایې څوک شته دی نه دا نه او دریم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې لاړې نو د اوښکو تویولو اجازت شته ځکه چې دا غیر اختیاري د انسان نه یو ملګری جدا شي عزیز رشتہ دار ته جدا شي د هغه په جدا کېدو فراقت باندې زړه ته صدمه رسي بعضې خلک نن سبا د سترګو نه د اوښکې د تویولو خلاف یو شی حرام دی چې هغې ته نوحه وایي نوحه بعضې ځایونو کې ښځې اکثر په دې کې مبتلا یي پخوا خو ډېر اوس ورو ورو کمیږي او د بعضې علاقې سړي نوحه دې ته وایي چې سینه ټکې لکه نن سبا نمونه شته کېږي کال په کال دا حرام دي ګریوان شلی دا حرام دي سر بربند کی زنانا دا حرام دي د سر ویښته شو کوي دا حرام دي چغې وباسي روړې وباسي دا حرام دي په الفاظو کې د هغې مړي ستاینه کوي که ته ژوندی وې تا به داسې کړي که ته ژوندی وې تا به داسې کړي دا حرام دي دې ته نوحه وایي اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه کلا چې مړي وارثان د هغه رشته داران په هغه باندې داسې جړا کوي نو مړي ته عذاب ورکولی کېږي او عذاب د دې خبره دی چې ده ته پته وه چې زما اهل و عیال کې دا کسب شته د په ژوندون باندې دی ولې نو منې کړي ها که چېرې یو کس داسې چې هغه د دې عمل نه په خپل حیات کې او په خپل ژوند کې خلک منې کړو چې داسې به نه کوئ او بیا خلک کوي نو بیا د ده غاړه خلاصه ده بیا دته عذاب نشته د دې نه پس په 8 هجري کې دا غزوه موته په جماد الاولا کې شوې وه بیا په جماد الثانیه کې یو بله واقع وشوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راله بنو قزاعه یو قوم یو قبیله وه مدینې منورې نه په طرف د شام وادي القرا سره پاتې کېدل وی چې د هغې خلکو اراده ده چې هغه حمله کول غواړي په مدینه باندې تاسو په خبرو باندې پوهېږئ په دې لوډ سپیکر باور بنو قزاعه مدینه منوره کې په مدینه منوره حمله کول غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطلاع سره فوراً د صحابو لښکر تیار کړو 300 کسانو 300 او په هغې کې 10 اسونه یعنې
پاسونو باندې سوار 10 کسان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې امیر چې مقرر کو نو عمرو ابن عاص رضی الله عنه دا امیر او د عمرو ابن عاص رضی الله عنه د اسلام راړو واقع اوس بیان شي. حضرت خالد ابن ولید او د دواړو یو ځای مسلمان شو. دا ډېر خيار خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام راړو سره متصل دتا زه ورکو قدر عزت ورته ورکو. دلته میا سم دلته کې دی برځي سره ډډو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عمرو ابن عاص امیر مقرر کو. بیتا سولار شه د خلکو سره و جنگيږي. بنو قزاع څخه عمرو ابن عاص خپل لښکر او عسكر بوتلو چې کله یو ځای ته ورسېدل نو پته ولګېده چې دا خلک خو ډېر زیات دي، تعداد یې ډېر دی. دې جنګ ته غزوة ذات السلاسل وي او سلاسل د سلسلتون جمع ده. بعضې وایي دلته یو چینه وه مسلسل به د هغې نه کالو سر اوبه راوتې، د هغې چینې په وجه ورته دا نوم اخلي. بعضې وایي چې دلته آبادی و، د هغې آبادي نوم ذات السلاسل و. دریم قول لا دی چې دلته کې د شګو ډیري داسې و چې یو ډیري د پاسه بل ډیری، بل د پاسه بل، داسې مسلسل لکه د صفونو په شکل کې د شګو د اوږده اوږده ډیري و. یو عجیبه شان و، د هغې په وجه دې ته ذات السلاسل وایي. څلورم قول دا دی چې په دې کې دشمن یو بل سره ځانونه په زنځیرونو تړلي وو او دا ځانونه مې ځکه تړلي دي چې تختونه د میدان چې کله په میدان کې سړی مضبوط ولاړي بیا دې جنګېږي. نو سلاسل سلسله زنځیر ته وایي او دی په زنځیرونو ځانونه تړلي وو، سړو مخکې صفونو کې ولاړو، نو دې ته ځکه دا سلاسل وایي. صحابه کرامو چې دا اورېدل نو عمرو ابن عاص رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مدینې ته کس واستولو. یا رسول الله د خلکو تعداد د دشمن ډېر زیات دی او کومک پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د مدد دپاره یو بله دسته واستوله چې په هغې کې 200 صحابه کرام او په دې کې ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما دا دواړه شیخین مشران صحابه کرام هم. امیر د دې سریې او د دې لښکر ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه مقرر کو. ورته یې وفرمایل چې ته لاړ شه او د هغه سره یو ځای شه او خیال کوئ چې په خپلو کې د یو بل سره اختلاف مه کوئ او اتفاق کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به 2 کسان یا زیات کسان چرته استول دا وصیت به ورته کولو چې اختلاف مه کوئ، اتفاق کوئ. او امت ته چې کوم ځای کې بنیادي نقصان رسېدلی دی هغه د بې اتفاقۍ د وجې نه رسېدلی. نن سبا امت مسلمه منتشر دی، داسې جماعت پکار دی، داسې شخصیات پکار دي، داسې کارونه کول پکار دي، داسې تحریکات پکار دي چې امت کې اتحاد راولي. خپل کسان د یوې عقیدې د یو نظریې خلق د یو مسلک سره تعلق لرونکي مختلفو مساندو باندې ناست دي او هر یو خپل کار ته ښه وایي د بل دا کار ضروري نه، زما دا کار اهم دی. چې کله دا کیفیت پیدا شي نو بیا کور نه چلیږي. کور په کور کې الله جل شانه سړی د کور نگران او مشر سرپرست مقرر کړی دی. الرجال قوامون علی النساء. په کور کې یا سړی وي یا ښځه ده یا اولاد. اولاد خو د دی نه پیدا کېږي. بنیادي د کورولی هغه جوړېږي د ښځې خاوند او په دې کې الله جل شانه مشر ګرځولی دی سړی. الرجال قوامون علی النساء. سړی الله جل شانه فرمایي دا نگرانان دي، مشران دي په ښځو باندې، په اولاد خو خود دي. چې کله دا اختیار د سړي نه ښځې واغشتو یا سړي ښځې ته وسپارلو یا په اولاد کې چا واغشتو، زوی مشر کړی دی، لور د مور مشره ده، نو دا د قیامت نښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
یو نښه د قیامت دا ده وان تلد الامة ربتها، او د دې معنا محدثین دا بیانوي مختلف معنی دي. یو معنی دا ده چې لور به په مور باندې مشري کوي، مور یې دا کار داسې وکړه دا داسې وکړه، د مور به نه مني. داسې کېږي نن سبا چې کله دا حالت شروع شي نو بیا کور رانیږي، نو بیا امت پورا چې په هغې کې انتشار وي، امت به بیا څنګه ترقي کوي. او دشمن ته د داسې جماعت وهل دا ډېر زیات آسان شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به نصیحت کولو چې اتفاق کوئ او اختلاف مکوئ. دا جماعت چې استولو دی رخصت کل ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه، عمرو بن عاص رضی الله عنه ته ځان ورسول. ابو عبیده بن جراح امیر مقرر کړو. ثانیا صحابه به داسې کول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رستی قول ته به په اول باندې کله چې به مخالفت رالو ترجیح ورکول. نن سبا هم د مجتهدینو اجتهاد دا وي، یو معامله کې د الله د رسول یو قول اول تیر شوی دی، یو قول آخر کې دی، نو هغه آخري د هغې اول باندې بر دی، کیدای شي تبدیلی راغلی. نو ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه دویم نمبر کې امیر مقرر کړو رستو. نو چې کله هلته ورسېدل د مونځ وخت شو، مونځ ته ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه وړاندې کېدو. نو عمرو بن عاص رضی الله عنه ورته وایي چې امیر زه یم، مونځ ته وړاندې کېږي. ابو عبیده بن جراح ورته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس زه امیر مقرر کړی. وایي چې نه، صحابه هم ابو عبیده بن جراح سره صحابه ووایي نورو چې زه داسې به وکړو، ته د خپل جماعت امیر دی، د خپل جماعت امیر دی. ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ارشاد مبارک یاد او وی فرمایل چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د رخصتولو په وخت کې دا فرمایلو چې ګوره اتفاق کوئ، اختلاف به په خپلو کې نه کوئ. نو زه امیر نه، ته امیر او ستا په اقتدا کې زه مونځ کوم. صحابه به په دې باندې عمل کولو، فیصلې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو باندې حل کولې. هغه ارشادات اوس هم شته. زه تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره وخت شو او د هغې صحابه کرامو او 1400 کاله څه د پاسه تیر شول او څه ته بیانوم، خو دا کتابونو کې سیاستو کې، صحیحینو کې، د سیر او د سیرت د تاریخ په کتابونو کې دا هر څه شته. بیا په دغه سریه کې چې کله دواړه یو ځای شول، اوس اتفاق دی. نو اوس الله جل شانو نصرت هم دی چې څنګه بنو قضا باندې حمله وکړه، د هغوی کثیر تعداد وتښتېدل، ټول وتښتېدل، یو طرف ته بل طرف ته پټ شو. بعضې سیرتونو لیکلي دي، د احادیثو په کتابونو کې هم شته چې عمرو بن عاص رضی الله عنه په دې غزوه کې د هغوی چې څه مال غنیمت وغیره غونډ کو، غیر چاپېر په اطرافو کې چې څو وغیره غونډ کړل او یو څو کارونه یې کړو. یو دا چې صحابه ورته وایي دشمن لاړو په تېښته شو، راځه چې دشمن پسې ځو. نو عمرو بن عاص رضی الله عنه ورته وایي چې نه، دشمن چې لاړو وتښتېدو، شکست مو ورکړو، ورپسې څه دپاره ځو. عمرو بن عاص هوښیار ډېر زیات و، زیرک و. دویم کار د دا وکړو چې د شپې سخت ساړه و، مدینې منورې ساړه، او دا علاقه دا په طرف د شام وه چې څومره شمال ته ځې شام ته دومره ساړه ډېرېږي. نو هلته په مدینه کې ساړه چې کله ډېر بو ډېر زیات به شو بیا، او بیا په طرف د شمال چې به تلې نو یخې هواګانې به ساړه ډېر. نو صحابه ورته ووایي د شپې چې زمونږ خو ډېر سخت ساړه شوی دی، لاس پې مکار نه کوي، اور بلو. نو عمرو بن عاص رضی الله عنه منع کړل، اور به نه بلوئ. بعض حضرات لرال مشران صحابو ته شکایت وکړو، حضرات الشیخینو ته، ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنه ته. حضرت عمر رضی الله عنه غوښتل چې لاړ شي عمرو بن عاص پوی کی. ابو بکر صدیق سے منع کو، وایي چې نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې امیر جوړ کړی دی، نو د پیغمبر علیه السلام چې په اعتماد دی، نو دی د جنگ په امورو باندې ښه پوهېږي، پرېږده. نو څه یې ورته ونه وي. دې نه دا معلومه شوه چې کوم فضیلت
ابو بکر صدیق عمر ته په صحابو کې حاصل دی، هغه عمرو ابن عاص ته نو حاصل. لیکن دغه وخت کې امیر مقرر دی، نو د امیر اطاعت دومره ضروری دی. د مشر اطاعت چې نه بیا کار نه کوي. هر یو سړی خپله خبره کوي. نو اطاعت د مشرانو پکار ده. پرون یو نوجوان ما څخه رالو، ما ته وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاندان کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې په دې ملکونو کې ګستاخي کیږي، او زه ویم چې دا خلک ولې څه نه کوي او دا علما هم څه نه کوي، او زه یو کار شروع کوم په هغې کې هر قسم علما را جمع کوم، بس یې وویه نو خو د هغه جذبه وه. ما ورته وی که چېرې هر یو کس داسې ځان ته بېل بېل جومات جوړل غواړي، نو دا هر یو کس به یوازې پاتې داسې. ته وایې زم کار شروع کوم، بل وایي زم شروع کوم. ما یې چې کوم علما دي حقانیین هغوی کار کوي، او دغه وجه دا ده چې علما ورځ په ورځ چې وینئ نو ځای په ځای شهیدان کیږي. دا څه کوي نو ځکه هسې نه د مال په وجه، د پوله پټي په وجه، د جایداد په وجه او په بل څه باندې دا نه قتلېږي. د دې وجه صرف او صرف دا ده چې دین اسلام د خلکو نه خوښ کېږي د اغیارو، او بعضې ناپوه او ناسمج په ملک کې داسې وي چې د هغې نه هغه فایده واخلي. نو چې هر یو کس ځان ځان ته کار شروع کوي، کارونه ډېر کېږي الحمدلله. چې هر یو کس شروع کوي نو هر یو به بیل وي، په دې کې نه راځي اتفاق. د امیر اطاعت دا ضروري دی. ته په دین باندې نه پوهېږې، یو عالم او مقتدا ځان ته ونیسه بس په خپل وخت چې په هغه باندې ستا زړه وبس کي، هغه پسې روان شه. انشاءالله چې تا په سوچ باندې د هغه تقوا، د هغه علمیت، د هغه للهیت باندې تا اعتماد کړی، په هغه پسې روان وي، تا به خدای پاک هلاکوي او ضایع کوي نه. د خلکو نه، د نیکانو نه، د اهل علمو نه، د طالبانو نه، د اتقیاو نه، صلحاو نه تپوس وکړه چې دا سړی څنګه دی، یا خپله کښېنه که خپله خدای عقل درکړی سر سترګې، د هغه ناسته پاسته، د هغه کمایي، د هغه ګټه، د هغه کاروبار، د هغه شاته ځان ته چې وخت څنګه تېروي، معلومات وکړه چې هغه په کبایرو کې، په ګناهونو کې مبتلا دی که نه، د هغه اتباع کوه. بس دغه تا لپاره بس ده. نو عمرو ابن عاص رضی الله عنه وی چې نه اور به نه بلوي، بس ټیک ده. دریم کار یې دا وکړو چې د شپې احتلام وشو عمرو ابن عاص ته، غسل پې واړېدو. انسان سره دا شته چې سهار پاسېدو نو صحابو نه تپوس وکړو، سخت ساړه مشوره راته راکوي که لامبم د خو لامبلی نه شم. نو د تیمم وکړو، استنجا یې وکړه، ځان یې پاک کړو، چاردام یې وکړو، باقي تیمم وکړو د غسل نه، او په هغې باندې مونځ وکړو. دا کار چې وکړو نو خلکو وی چې عجیبه ده، بیمار نه دی او دی داسې کوي. او داسې یاد ساتئ چې څنګه د بېودسۍ نه تیمم کېږي، نو دغسې چې په چا باندې غسل واوړي نو بیا هم تیمم کېږي. ښه، خو دوه شرطه دي. یو شرط دا چې اوبه ني، په دې دواړو شرطو کې یو شرط ضروري دی. یو شرط دا دی چې اوبه نشته، بلکل اوبه چېرته نشته. دویم شرط دا دی مثلا دی په سفر روان دی، هلته اوبه نشته. دویم دا دی چې اوبه شته لیکن دی قادر نه دی د اوبو په استعمال باندې، قادر نه دی، بیمار دی، یا اوبه نشي استعمالولی. یا په کور کې یو کس دی داسې ضعیف العمر چې هغه د کټ نه ښکته نشي کوزېدی، بل څوک په دې کور کې د ده د خدمت نو، داسې موقع وه او هغه ځای کې اوبه پرتې دي، دی هلته نشي تللی، دلته ورسره تیمم کولی شي، تیمم وکړي او مونځ دې وکړي. په هر حال دا بیا بېله خبره ده چې دا عذر وینو اله. عمرو ابن عاص رضی الله عنه خلکو ته مونځ ورکړو ځکه چې امیر و. نو د هغې نه پس چې کله فتحه وشوه نو عمرو ابن عاص رضی الله عنه یو کس مدینې منورې ته زر راواستولو چې تیز لاړ شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیری ورکړه چې یا رسول الله بنو قزاعه علاقه فتح شوه، دشمن شکست وخوړ. خو هغه کس چې کوم تللی و هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته دا یو څیزونه هم ذکر کړل، خبرې چې صحابو
وسره اختلاف منلی وسره او درای اختلاف درای اختلاف وی لیکن فیصله چې امیرو کې غمنل پکار دی درای اختلاف او شورا دی ته وی مشوره کینی پکور کې مشوره کې د خزې سره د بچو بچیو سره یا یو اداره د ادارې مرګري مشوره کوي نو چې د چا پزړه کې یو رای دا غ رای دی برملا وي زما رای دا ده اگر که د امیر او د مشر رای خلاف استاره هغه وایا خو بیا د مشورې آداب دا دي چې کله امیر فیصله وکړه نو د فیصلې نه پس بیا هغه باندې عمل کول دي اوس د هغې نه پس اختلاف ختم صحابو داسې وکړه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات مبارکه کې به هغې ته رجوع کېده اوس نن سبا چې کله داسې اختلاف راشي نو د الله جل جلاله کلام کتاب الله شته قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات شته هغې ته به رجوع کول پکاري فیصله و په هغې کېږي علماء مجتهدین دغسې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله دغسې چلو شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دی واپس راغل عمرو ابن عاص ته وایي خبرې محفوظ کې د الله رسول به داسې کول چې د یو طرف او د یو خصم او د یو فریق په بنا به فیصله نه کوله دا ټکي هم ځان سره نوټ کړئ مونږ نن سبا دې کې ډېر زیات غلطیانې کېږي یو سړی رالو تا ته ووایي چې ستا رور چا وویشتو الله جل شانه یې تاسو ټولو سلامتي او عافیت نصیب کړي او الله پاک دې ټول مسلمانان په خپله کې د دشمنۍ طرفګنۍ نه وساتي او ته لاړې او ټوپک دې واغېشتو هغه سړي نه ډز ویشتو دا هم په کلي کې داسې شوي چې بیا پته ولګېده نو رور روغ دی ژوندی دی سړی ته ولګېدو دا د یو فریق په خبره باندې د عمل کولو په وجه چې یو کس تا ته ووایي تحقیق تا ونه کو او سړی دې ووجلو کېدای شي چې دا دروغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول سیرت ولټوئ یو کس راغلی دی بل نشته فیصله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ده کړې هغه وخت یې کړې ده چې فریق آخر کله موجود شي او د هغه بیان یې واورېدو د هغې نه پسې فیصله کړي عمر ابن عاص رضی الله عنه چې رالو نو بیا دې تپوس کوي چې ای عمر دا څلور کارونه دي دا ولې وی چې یا رسول الله کله چې دشمن وتښتېدو نو دی ما ته وی چې ورپسې ځو ما وی چې نه ما ځکه داسې وکړل چې ما وی اسې دشمن چې ته شاته لښکر ځان ته کومک دپاره هغې څخه راغلی او موږ دلته نه وړ شو د هغې تعداد ډېر شي نو هغه فتح په شکست کې بدل نشي هغه بری په ماتې کې بدل نشي ما ځکه داسې وکړه دویم وی چې ما د شپې د اور بلولو دی ته اجازت ورنکو د هغې وجه دا وه چې اور مو بل کړی وی نو د اور په رڼا کې به دشمن کتلی وی چې دا خو ډېر لږ افراد دي ځکه چې دی تعداد خو اول 300 بیا 500 نو زمونږ د قلت عدد نه به دشمن فایده واخلي په مونږ به حمله وکړي ما ورته ځان نه خولو تیاره کې خو پته نه لګي او دریم دا چې ما مزو کو د جنابت په حالت کې نو یا رسول الله او به دومره یخې وې که ما پې غسل کړی وې نو زه به مړ شوی وې او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه او تاسو خپل ځان هلاکت ته مه پرېباسئ د آیت کریمه ترجمه دا ده نو ما ځکه داسې ونه کړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو او دا مسکی کېدل یې او نکیر نه کول په دیو باندې چې ټیک شوي بهر حال عمر ابن عاص رضی الله عنه بیا تپوس کوي چې یا رسول الله چې مسکی شو دا ګمان و چې زه امیر مقرر کړی یم او بیا مسکی شو زما په دې کارونو نو ما سره مینه ډېره ده نو عمر ابن عاص رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله په دې ټولو صحابو کې ستا څوک ډېر خوښ دي نو ورته یې وفرمایل چې عایشه ام المؤمنین د پیغمبر علیه السلام بیبي وی چې نه وی دا نه یادوم سړو کې د څوک خوښ دي وی ابوها وی د هغې پلار ابوبکر دی وایي چې ما په زړه باندې ټکه وخوړه چې دا خو زما نه مخکې هم شته بیا مې ورته وی چې هغې پسې د څوک خوښ دي وی ما ته وایي چې عمر بیا مې نور تپوسونه ونه کله سینې زما نوم چې درست رانیشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به امیر مقررولو لیکن د چا امارت د هغه په افضلیت باندې دلالت نه کوي کله یو سړي ته یو کار حواله شي ذمه داري وي د هر چا خپلې
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله څوک امیر جوړ کړی، کله څوک د هغه په امارت کې هغه مشران صحابه کرام ورکړي. د دې سریې نه پس بیا د رجب په میاشت کې یو بل جنگ شوی دی، هغې ته غزوة سیف البحر وایي او غزوة سریة الخبط هم ورته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې سره د ساحل سمندر د سمندر غاړې طرف ته یو قبیله جوهینا د هغې نوم و، هغه جوهینې طرف ته یې لښکر واستولو، هغې باندې مشر جوړ کو ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه، او د هغه سره یې څه کسان واستول، 300 کسان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مشر مقرر کو ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه، وته کجوري ورکې چې دا کجوري والی او چې کله د سره خپله توخه ختمه شي نو بیا دا استعمالوي، تقسیموي په لښکر. نو چې کله هغې سره زاد راح توخه ختمه شوه نو بیا دغه کجوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورکړې وې دا یې خوړې. نو بیا په آخر کې ابو عبیده ابن جراح 2 کجوري ورکولې، بیا دومره لږې شوې کجوري چې بیا یوه کجوره ورکوله، ورځ کې یو کجوره ښه شه وروز کې. نو چا تپوس کو صحابي چې دا واقع بیانوي، هغه ورته وایي چې په دې یو کجوره باندې به تاسو څنګه جنګونه کول او ورځ به مو تېروله؟ نو صحابي ورته وایي چې د یو کجورې قدر موږ ته معلوم شو چې بیا هغه یو کجوره هم نه وه، وایي موږ ځان سره هغه هډوکي سنبال کړي وو، د کجورو هډوکي، بیا هم هډوکي یې راواغېشتو، هغه مخله کې یې اچولی وو، هغه مو چوپلو. نو خوله کې چې یو شی اړې راړې نو د الله په قدرت سره د خولې نه لیاړې را روانې شي، نو هغه توکاڼې به مونږ تېرول، هغه کجورې مو بیا واپس ځان سره سنبال کړو. دومره سختۍ صحابو تېرې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو د صحابو په مونږ باندې څومره عظیم احسان دی. دا یو جماعت و ناشنا چې داسې جماعت نه مخکې تېر شوی او نه به رستو راشي. دی د اسلام کې د داخلېدو سبب د خدای نعمتونو حصول نو، مال او دولت نو، بلکې د الله جل شانو رضا او خوشنودي دپاره د خپل مال او دولت هر څه په دا ولګول. د هغې نه وروسته بیا دومره سخت وخت په دی باندې رالو چې دی حالت خراب و. نو هغه ځای کې یو ونه وه، د هغې پاڼې او د هغې پلي به یې خوړل، د کیکر ونه، او د کیکر دا پلی ډېر تریخ وي. نو د دې خوړو سره یې دا ورخکي چې کوم دی نو دا پاخه شو او خولې پخې شوې، خبرې نه شوې کولی. داسې حالت باندې راغلی. په دې صحابو کې حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه چې د خجرت سردار دی، د هغه زوی مو قیس ابن سعد، هغه په خپله صحابي دی. قیس ابن سعد رضی الله عنه چې کله دا ولیدل نو هغه برداشت نه کړی شو. نو هلته کې هغه ځای کې چېرته څوک و، هغه ته یې وویل چې هلکه ستا اوښان شته دی؟ ویل چې او. هغه ساحل باندې بعضې خلک پاتې کېدو، اوس هم د عربو په دې دشتو کې بدوان ځای په ځای پاتې کېږي یوازې. هغه سره اوښانو نو ورته ویل چې اوښان را باندې خرڅوي، وایي څه به راکې؟ وایي د یو اوښ په بدله کې به یو وسق کجوري در کوم، او یو وسق که 80 ساعه وي، دا پیمانه ده وسق، او په یو ساعه کې تقریبا 3.5 کیلو 3 کیلو یا 3.5 کیلو دا وزن دی د یو ساعه. نو 60 ته پکې ضرب ورکړې چې څومره جوړېږي. وایي د یو اوښ په یو وس کې به دا در کوم، خو چېرته به یې در کوم؟ مدینه منوره کې. ما سره دلته نشته، اوښان دلته راکړه او مال به په مدینه منوره کې در کوم. هغه کس ورته وایي چې ته څوک یې؟ زه خو تا پېژنم نه، سودا در سره څنګه وکړم؟ دی ورته وایي چې زه د سعد ابن عباده زوی یم، او سعد ابن عباده د خزرت سردار و. نو دی خواوشا علاقو کې ټولو پېژندو. نو هغه ورته وایي سعد خو زه پېژنم، هغه خو زما یار دی او دوست مې دی. وایي ټیک ته سودا مې در سره وکړه. او د سعد ابن عباده سخاوت هم مشهور و، علاقه کې ټولو خلکو پېژندو. په دې اعتماد باندې هغه ورته اوښان ورکړل. 9 اوښان یې ترېنه واغېشتل، 9 اوښان. او بیا دی وایي چې دا ختم شي نو بیا به نور اخلم. بخاري کې روایت دی چې 3 اوښان یې په یو ورځ حلال کړل، او 3 اوښان یې په بله ورځ حلال کړل، او بیا 3 اوښان یې په درېیمه ورځ حلال کړل.
او په آخري ورځ باندې حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ورته وویل چې بس حضرت عمر رضی الله عنه اولا منې کړو چې تا سره پیسې نشته دې سړي سره سودا څنګه کې هغه سړي ورسره سودا وکړه وروسته به ورکړه ابو عبیده ابن جراح ورته وویل چې بس نور به نه اخلې دا نه ډېر دي او بیا حضرت عمر رضی الله عنه د امیر تایید کې هغه ورته وویل چې نه بس دی نور نه قیس ابن عباده ورته وویل چې زما وشته دی وایي تا سره خو ته خو تش لاس یې تا سره خو په جیب کې څه نشته په لاسو کې څه نشته شرطه نه به ورکوي هغه ورته وایي چې زما پلار شته دی په مدینه کې د هغه باغونه دي بیا خو ستا د پلار دي ستا نه دي نو قیس رضی الله عنه ورته وایي چې زما پلار دومره سخي سړی دی چې هغه خلکو باندې ویشي او تقسیموي نو ما ته به څنګه نه راکوي زه زویم ورته وایي که هر څه چې دي خو بس تا سره شته دی نه ته به دې سړي ته دا مال څنګه ورکړي په موږ باندې وخورې او ستا سره منې کړو نه هو خان د حلال هغه چې کله ختم شو د هغې نه پس دی 15 ورځې تېرې کړې وې ښه بیا سخته لوږه راله د سمندر په غاړه باندې روانو نو ناڅاپه سمندر یو غټ مې بار راوویشتو احادیثو کې د هغې نوم عنبر راځي نن سبا تاسو اورېدلي ویل نومې مې دی په سمندر کې غټ مې ویل یادېږي صحابه کرام دغه یادوي چې دې ته عنبر وي دا سمندر راوویشتو په غاړه باندې نو مې دی او د سمندر دی نو صحابو د الله جل جلاله شکرونه ادا کړل او شور یې وکړه په هغې باندې نو صحابه کرام وایي چې مونږ د هغې غوښه پرې کوله او هغه مو خوړه او یو څو ورځو کې مونږ ښه تکړه شو تندرست شو ځکه چې مې بیا په هغې کې چربي بیا وایي د هغې مې د پختۍ یو هډوکی ابو عبیده ابن جراح چې امیر و هغه داسې ودرولو په ځمکه او بیا په دغه لښکر کې چې چا سره غټ اوښو دنګ اوښې راوستو د سورلۍ دپاره چې کوم ساتلی و هغه اوښ باندې یو دنګ سړی کېنولو وایي دنګ سړی و همدغه قیس ابن سعد ابن عباده و حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه دا زوی صحابي دنګ مو مضبوط و ډېر زیات دی په هغې باندې کېنولو هغه اوښې پاسولو د هغې پختۍ د هغې هډوکي د لاندې تېر کړو نو هغه سر نه لګېدو هغې هډوکي سره پورته دومره د هغه غټ پینجر و د هغې مۍ دا مې صحابه وخوړو او بیا څه غوښه ځان سره سنباله که مدینې منورې ته چې تلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم یوړه پیغمبر علیه السلام ته چې کارګزاري اوروله ټول حالات ورته بیان کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که تاسو سره د هغې مۍ غوښه وي نو ماته یې راکوئ دا خو د الله جل جلاله رزق دی چې خدای پاک نیغ په نیغه تاسو ته درکړی دی نو په دې کې برکت دی که د سره وي ماته یې راکوئ بعضې روایاتو کې راځي چې دی سره وته یې ورکړه او بعضې کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش وکړو د هغې دپاره د دې تسلی دپاره چې دا ټیک دی دا خوراک تاسو دپاره د دې جایز بهرحال بعضې حضرات لیکي چې کوم رزق د الله جل جلاله نه براه راست راشي او حلال لاره باندې راغلی وي نو مبارک دی هغه په هغې کې برکت وي چې د انسان صنعه او د هغه کړوړ ته پکې دخل نی سمسۍ او مالګه مرچکې او اور او کاشک دی پکې نی وهلی نو دغه رزق دې کې برکت وي ما ته ډاکټران وایي د شوګر دپاره وایي خواږه مه خوره نو زه د انار او انګور او د امو په موسم کې ام ښه ډېر خورم د انګورو په موسم کې انګور ډېر خورم زه ورته دغه دلیل بیانوم چې د انسان لاس پې حرکت په دې کې نه دی شوی نه انګور چا په تیغ نه ریتی کړي دي او نه په کټوۍ کې پاخه کړي دي براه راست خواږه دي انشاءالله په دې کې نقصان نشته کوم رزق چې الله جل شانو براه راست انسان دپاره راستول چینی ده هغه د کارخانې نه ووته او انسان پکې خدای خبر چې څه څه بلاګانې ګډوي او بیا مټایي ده په بازار کې خواږه خرڅېږي د مټایي په دوکان کې او په دغه کې د بسکټو وغیره په هغې کې د انسان صنعې ته دخل دی هغه برکات هغې اثرات کم شي داسې ځای تاسو وګورئ چې هلته کې انسان نه پاتې کېږي ځنګل دریاب دی غرونه دي ځنګل دی انسان نه پاتې کېږي هلته چې ته د الله ذکر کې نوم اخلې نو تا ته یو عجیبه لذت او خوند محسوسي کوم ځای کې چې انسان ګرځي را ګرځي
د ده مثال لکه د چرګو دی. چرګه چې د غنمو په فصل کې پرېږدي نو فصل ټول وجاړ کړي، یو ټونګه لګوي او غنم ټول مردار شي، فصل نه کېږي. نو چې کله انسان بیا عمل بد وي، چې عمل ښه وي، بیا انسان پاک مخلوق دی، د الله جل شانه ډېر خوښ دی. خو معاشره چې خرابېږي هغه د انسان په بد عمل سره. الله پاک دې مونږ وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دا لښکر چې کله رالو نو حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه ته حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه ته چا دا واقع بیانوله. نو سعد ابن عباده چې داسې مونږ باندې لوږې تېرېدې، نو سعد ابن عباده ورته وایي زوی ورته یاد کو قیس ابن سعد وی دی چېرته رک شوی و چې تاسو باندې لوږې تېرېدې، دومره سخي و. نو چا ورته ووایي چې صاحب هغه خو ده ورته ووایي چې ما خو 9 اوښان اغوښتي وو. وی بیا چې کله هغه دې حلال کړل نو بیا دې څه چل وکړو، بیا دې ولې نور نه ورکول؟ وی نور وی امیر صاحب منع کړم، ما ته وی چې نور به نه حلالې. وی ولې منع کې؟ وی ده راته وی چې تا سره چې پیسې نشته دی، مال له سره شته دی نه، نو بیا ته څنګه حلالې؟ ته خو تشلاسې. وی تا ورته څه جواب ورکړو؟ وی ما ورته وی چې زما پلار خو نورو خلکو ته ورکوي، نو ما ته به څنګه نه راکوي؟ نو هغه ساعت یې ورته ووایي چې زما 4 باغونه دي د کجورو، او ډېر باغونه دي، او په هغه ډېرو باغونو کې 4 د کجورو باغونه ما ته درکړل. اوس ځین چې څومره خرج کول غواړې، چا ته ورکول غواړې، نو د هغې نه ورکو. او په هغې کې چې کوم وړوکی باغ و کمزوری، نو وایي هغې میوه ورکوله 50 وسقا، 50 وسق، او یو وسق باندې یو اوښ کېدو، تاسو اندازه ولګوئ. نو کمزوري باغ دومره مې ورکول. دا 4 مې ما تا ته درکړل، وی چې کوم ځای کې یې لګې په هغه مت کې یې لګه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېده چې حضرت سعد زوی سره داسې خبرې اترې کړي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا ټول کور سخیان دي، قیس هم سخي دی او د هغه پلار سعد ابن عباده رضی الله عنه هغه هم سخي دی. چې کله به مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملمانه رالل فقرا، څوک به مسلمانان شول، څوک به اسلام به راوړی او رابلل، هغه به ملمانه کول. نو بعضې صحابو به یو کس بوتلو، بعضې 2، بعضې 3، او حضرت سعد ابن عباده به 80 کسان بوتلل ملمانه کول. د مخکې نه دا سخاوت مشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې قیس هم سخي دی، د هغه پلار سعد هم سخي دی، د هغه پلار عباده هم سخي، او د هغه پلار دلیم هم سخي. چې کله به قحط رالو نو د سعد ابن عباده نیکه د هغه دلیم نوم راځي، په مدینه منوره کې به هغه اوښان حلال کړل. بیا به اعلان وکړو، یو غونډۍ باندې به سړی واستلو، ویدو که ټول اهل مدینې ته اعلان وکړه چې د چا غوښه او چربي واسده په کار ده نو دلته دې راشي، وی د دلیم کور ته دې راشي. نو سخاوت ښه شی دی زما عزت. په سخاوت باندې د انسان مال کمیږي نه. الله جل جلاله غیرتی بادشاہ دی، الله جواد دی. او بیا په مخلوق کې دا د صحابي په باره کې تاسو واورېدل، زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل زیات سخي څوک نو. عبدالله ابن عباس وی کان اجود الناس، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلقوں کے زیاد سخی، واجود ما یکون فی رمضان، اور پھر بنسبت سال کے دوسرے مہینوں کے آپ کی سخاوت رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی. پر روزہ کے وہ بیانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی شو، ہر طرف تبی ورکول، یہو طرف تا روزہ، بل طرف تا اللہ جل شانو عبادت، بل طرف تا قرآن کریم سره تعلق، بل طرف تا سخاوت. زما عزت من دا خون سیزون داری، خکولی بنگلا دا دا خون شئی نه دی، مال او دولت ډیرول دا د خون شی نه دی، او حقیقت داسې دی. په دې کې ستا پریشانی نوره سیوا کېږي، نوره سیوا کېږي. اصل د زړه سکون دی، او د زړه سکون د الله جل شانه سره په تعلق او د هغه په بندګۍ کې او د هغه په یاد کې. الا بذکر الله تطمئن القلوب، جتنا مال بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اتنی انسان کی پریشانی بڑھتی جاتی. چې څومره کاروبار زیاتیږي دا پریشانی ستا ختمیږي، دا رب سره تعلق، او دا الله په نوم باندې ورکړه دا د الله سره تعلق دی. الله جل شانه ته جړه او فریاد دا د الله سره تعلق دی. دا الله جل شانه نه دعا دا د الله سره تعلق دی. الله جل شانه ته د شپې پاسېدل دا د الله جل شانه سره تعلق دی. ته دا معمول جوړ کا، ته بیا وګوره چې ستا زړه څومره خوشحال دی.
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه کورنۍ په دې باندې سخاوت وکړو. بهر حال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فتح مکې نه مخکې دغه مختلف سرایاو کې صحابه کرام استولي. ان شاء الله دې پسې به د مکې د فتح ذکر راځي بیا. واخر دعوانا یو کس تپوس کړی چې د مر نه پس